دا وای چې یو کباړي دکاندار دی هغه څه مال واغسته په دې کې څه پیسې یا سره زر راووتل دې دکاندار دپاره دا حلال دي که دا حرام دي د دې بار ملک نه دا کباړ راځي نو هغه کله کله پکې داسې کېږي دا خبره ټیک ده ډالرې پکې راوځي پونډونه پکې راوځي یا سونا یا څه بل څه شی پکې راوځي دې دکاندار دپاره دا نه ده جایز د دغه کوټ اغستی دی دغه بنینې اغستی دی دا د کباړ نور څیزونه اغستی دي دا پیسې قطعي حرامي دي پردی دي لہذا دا پیسې به دی واخلي او د ثواب نیت به پکې نه کوي چاله به ورکړي ځکه ده خو صرف کوټ اغستی دی دا کوټ د پیسو سره نه دی اغستی دا په غلطۍ باندې چې کم دی راغلی دی لہذا دا پیسې به چاله ورکړي د ثواب نیت به نه کوي ځکه دا پیسې حرامي دي چې شریک لپاره جایز نه دي او د لور سره د هغه یوه توله سره زر دي په ده قرباني شته که نشته که چرتې بچي هر څومره چي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 10 دي هلکان دي جینکۍ دي د دې پلار سره ټول په یو ځای کې شریک دي او دوی چې څومره څه ګټي هغه راوړي او د پلار لی ورکوي او دوی صرف یو قسم مزدوران دي چې څه ګټي ټول پلار له ورکوي او د دې سره هېڅ نه وي پلار وله خرچه د جیب ورکوي مثلا او نور دې سره څه نه وي نو په دوی په یو قسم قرباني نشته صرف په پلار باندې به قرباني وي البته که داسې صورت وي چې د یو سړي ډېر زامن دي 3 دي 4 دي او د دوی کار ټول شریک دی خو دا هر زوی یو ګټه وټه کوي نو څه ځان له ایساروي څه پلار له ورکوي لکه مثلا زه به دا ووایم یو هلک دی نوکر دی د هغه په 10000 روپۍ تنخوا ده دی 10000 روپۍ په دې کې په میاشت کې پلار له ورکوي 20000 دته پاتې کېږي څه خامخا 2-4-5 به د ده په دې میاشت کې د ده د جیب خرچې او د موبایل او د پلانډینګ د دې لګي 7,000 15,000 دا پیسې به دته پاتې کېږي نو د 4-5 میاشتو کې به دی د نصاب مالک شي د 50,000 روپو نو که هر یو زوی سره دا 50,000 روپۍ وي یا د هغې مالیت ورسره و یا زنانه و هغې سره یو توله کالی و لور وه نو په دې هر یو کس باندې قرباني لازمه ده په پلار یم ده په دې زامنو یم ده او دا لور چې ورسره په دې کور کې ده دا هم چې کوم دی د یو تولې سرو زرو مالکه ده په هغې باندې قرباني شته دا خو چې کله پلار ژوندی بیا زامن پلار وفات شروع دي کرونه چې کوم دی هغه ګڼ کسانو 3-4 کسان او هغوی ټول کاروبار شریکو څوک نوکران دي څوک کاروبار کوي څوک څه کوي خو کاروبار هر څه شریک دي اخلی پخلی ګټه وټه شریکه ده په دې کې هم که یو کس ته دا ټولې پیسې راغونډېږي دا پیسې ټولې د غرور نه دي دا د دې ټولو دي نو که دغه پیسې تقسیم شي اسې په هوا کې تقسیم شي او هر یو ورور ته پکې 50,000 روپۍ رسي نو بیا په ده باندې په هر یو کس باندې قرباني لازمه ده او که دغه نه زکات دا وغیره دا پې چې کوم دی ورسره لازم دی به هر حال دې ته به کتل پکاري چې یاره د دې هر یو کس سره دومره پیسې موجودیږي چې په هغه باندې صدقه فطر او قرباني لازمه شي نو هغه به باقاعده طور باندې کوي